نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ورتوای پیغمبرا په فضل د الله او په رحمت د الله باندې پس په دې دوه مذکور کارونه دوی خوشاله شي او دا غوړه دي د هغې نه چې دوی جمع کوي سورۃ یونس آیت نمبر 58 قد افلح من تزکا هغه سړی کامیاب شو چې ځان یې پاک کو وذکر اسم ربه فصلى د الله نوم یاد کو منځ وکړو او بعض علما فرمایي قد افلح من تزکا اخرج صدقه الفطر وصلى ادى صلاه العيد چې هغه سړی ځان پاک کو صدقه الفطر د مانځنه مخکې ادا کو وصلى او بیا د اختر مونږ ادا کو عزتمند مختصر ټیم نه ځان مانځه تر رسوي دې ته وایي عید الفطر عید الفطر ورته ځکه وایي چې د رمضان د روزو نه بعد د اولنې سحر دی چې سړي ته اجازت ته د خوراک څښاک فطر ماتول ته په دې وجه باندې په وړو کې اختر په عید الفطر کې مستحبه طریقه دار سړی د مانځنه مخ کې خوراک وږي او بیا کجوري خړې شي خړې راخه مستحبه طریقه هم دغه خو مخ کې خوراک کول د عید الفطر د اختر د مانځنه مخ کې د مستحبه طریقه ده عام ماحول کې هو د اختر د مانځنه مخ کې خلک په دې سنت باندې عمل کوي چې خلک قبرون ته ځي زمون په علاقو کې خو دا کار لږ کم شوی دی څه لږ لږ خو به وي لیکن دا بدعت دی دا سنت نه دی چې در اختر په سهار باندې منډې شروع کې او قبرون لځي کله قبرونه سنبالي قبر باندې سنبالي خپل ځان به سنبالي په اختر کې به خپل ځان سنبالي او د قدر سنبالول زاري ته دعا وکړه بخنه ولو غواړه چې پروردگار دا قبرون والا معاف کې که معافی درجه به اوچت شي او که معاف نه الله به معاف کې لہذا مسنونه طریقه مدار چې سهار وختي سړی د مانځه تیاری وکړي ولیکن مون خدا سي یو عادت شوی دي چې بس تیاری نه کوو دا وخت اول او د دویم او د دریم خلک دغه وای چې رضا دا ډېر وخت دی والتی نا وخت لري والتی بلاړ شو دلتی بلاړ شو لیکن د اختر د مانځه اهتمام د سهار د مانځه نه بعد وسیده شروع کې لہذا دا د عید الفطر ذکر ورته وایي چې د رمضان د ختمېدو نه بعد اولنې سحر دی چې په دې کې سړي ته د خوراک څښاک اجازت ده اصل کې اختر قرآن مجید فرمایي قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون الله تعالی مونږ ته اسلام قرآن او رسول الله کړه دي او دا خوشحالي خبره ده کوم کلام چې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړه دي قرآن مجید دسی کتاب او دسی کلام الله تعالی مخکې چاله نه دی ورکړه په داسې زبان کې ورکړه دي چې هغه اتفاقی د خیر زبان دی ار جنتیانو زبان دی اد لوح محفوظ زبان دی اد فرشتو زبان دی اد کرام الکاتبین زبان دی د خی عمل نامی زبان دی ټیک دی د بدی عمل نامی زبان هم دی
د جهنم زبان هم دی، جهنم کې بل زبان نشته. امام قرطبي رحم الله د بني اسرائیل قصه نقل کړی دی چې په جهنم کې به عربي نه ویل کېږي، یا مالک ټول عربي ده. لہذا د عظیم قدر د کتاب الله مونږ را کړی دی. او بیا خو مونږه یو کم درش روجي ونیولې یا وساختر دی. نو د اختر مقصد خدا نه دی چې د اختر 2 رکعات مونږ کول چې په اول رکعت کې په اول سر کې تکبیرات دي درې، او په آخر کې په دویم رکعت کې په دویم په آخر کې تکبیرات دي. یوازې دا مقصد نه دی. د اختر نمازه اصل مقصد دا دی تر یو خوشحالي اظهار کې چېرې دا میاشت تېره شوه په دې کې مې روجې ونیولې او دې روجو زما صفایي کړې ده، زما نه انسان جوړ کړی، زما نه سړی جوړ کړی دی، زما نه صحیح کامله ښځه جوړه کړې ده، زه برابر روغ موټ مسلمان جوړ کړی یم. په دې روجو کې الله تعالی ماله د توفیق را کړی، ما خپل نفس په قابو کې کړی دی. زما نفس اماره بالسوء د به ما ته ویل چې غلط کار کوه، ما ته به ویل چې بغاوت کوه، زه به دایره اسلام نه ایستم، ما ته مختلف داسې خبرې راوړاندې کولې چې د هغې په وجه باندې زه یو باغي جوړولم. اوس دې رمضان کې زما نفس قابو کې شو، نو په بذلک فلیفرحوا، اوس خوشحاله شه. لیکن پرز کو د اختر مونځ مونږ وکړو او د اختر لمانځه نه بعد هم چې دی نو په مونږ کې انقلاب نه دی راغلی، په مونږ کې تبدیلي نه دی راغلی، په مونږ کې فرق نه دی راغلی، زموږ په سوچونو کې فرق نه دی راغلی، زموږ په کردار کې فرق نه دی راغلی، په مونږ کې د معافۍ هغه طاقت او صفت نه پیدا شوی، په مونږ کې بل طرف ته نرمي نه پیدا شوی. نو بیا د 29 رمضان داسې نیولي دي مثال د هغه ځناور دی چې خولې ته کتورې ورته اچولی او د سهار نه واله تر ماښامه پورې، د ماښام نه واله تر سهاره پورې تش په اخور باندې ولاړې خوراک نشي کولی، نور څه پکې رانه. خو که فرض که مونږ کې تبدیلي راغلي چې هلکه دا خو د اختر ورځ ده او د اختر سحر باندې زما په ذهن کې چې څه اعما ټول ایستلي دي، زما پر اندرون کې چې څه اعما ټول ایستلي دي، او ما خپل دماغ پاک کړی دی، خپل زړه مې پاک کړی دی، خپل سوچ مې پاک کړی دی، خپل ذهن مې پاک کړی دی. قسم دې ذهن نه پاکېږي. ګورې داسې را ذهنونه ګنده شوي دي، دا نه پاکېږي. تاسو به سوچ کړئ، فکر هم کړئ، نه په قرآن پاکېږي او نه په اعمال پاکېږي او نه په عباداتو پاکېږي او نه په تراویح پاکېږي او نه په قیام اللیل پاکېږي، نه په دې روجو پاکېږي. دا زموږ د دې زړونو نه د عبدالله ابن ابی زړونه جوړ شوي دي، د دې نه د منافقانو زړونه جوړ شوي دي. په دې باندې یو ته نه دی، ته را پاسه ته دی، یو زنګ را پاسه بل زنګ، را پاسه بل زنګ. دا زنګونه دې لرې کول غواړي. دا سره د انګر زنګ نه دی چې بس زر چې کوم دی هغه ریګمالی کی. دې دپاره اعمال پکاري، عقیده به پکاري، استقامت به پکاري، سوچ او فکر به پکاري، په ځان کې به یو قوت پکار راوستل پکاري. او چې کله به سړي کې د انسانیت او د اسلام قوت نه وي، اول نمبر انسانیت دا قوت پکې نه وي، پاک اسلام څنګه راځي؟ او چې اسلامي قوت پکې نه وي نو پاک صفایي څنګه راځي؟ ډېر ګران کار دی. په دې وجه باندې دا مهرباني پکار دی. اختر معنا دا نه ده چې سپینې جامې دې واغوستلې او پاکې جامې دې واغوستلې او عطر او سپری دې ځان ته ولګو او بس سړی یاره خوشحاله. مصنوعیت تاسو د مصنوعیت معلومې ده، په لاره سړی روان یې که نه جي چینس کې را سره دې ته مصنوعیت وایي. څه چینس کې؟ تا ته ګورو چې ته ګورو ته چې لوښې تا به چا من چیس کړی چینس کې لاس ته ونیسه ورته راځه چې اوس کو. نن سبا ټول میل ملاپ مصنوعیت ته، بس اسی وخانده او نوز زړه ډک پک یې لکه دا څنګه مسلماني، دا څنګه د اختر مونځ دی. ملاوېدل، سلام، مونځ کولو نه بعد چې زړه ستا پاکي او که زړه پاک نه وي نو ته په دې باندې پوه شئ چې دا 29 رمضان دا 29 روژې دې هسې ونیولې، هسې ځان ستړی کړو. تا ته څه میلاو نه شو، تا کې صفایي رانله، اندرون کې صفایي رانله. په دې وجه باندې دا ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده. خوشحالي په دې وجه نه ده، تشه خوشحالي ده چې ته به سپینې جامې اغوندې.
و نبی علیہ السلام حدیث تواوري چې نبی علیہ السلام فرمایي چې هاذا اليوم دا ورځ چې کوم د اکل شرب ورځ ده وي د اکل شرب. نو یو حدیث اورېدل دا د اکل شرب سره د خوشحالي ورځ ده. پس چې به خوشحاليږي په دې به خوشحاليږي چې د رمضان زما پر وجود کې صفائی راوستي ده، زما د اندرونه پاک کړی دی، زما ذهن پاک کړی، زما سوچ پاک کړی، زما فکر پاک کړی دی، اپا ما کې دا طاقت راوستل دی، دا ملکه او دا قوت راوستل دی چې زه ډېر په اسانه باندې سړي ته معافي کولی شم، ډېر په اسانه باندې. دا معافي به د صحابو کې د صفت وکنه زړونه پاک وکنه او چې چا کې دنه اندرون د چا صفائی هغه ډېر زر قابو کیږي. غټ نه غټ خلک، عظیم خلک، دا وی صفت داره چې هغه اندرون پاکي، خلک ورته څنګه وي او چې کله اندرون پاکي ډېر زر معافي کوي. لیکن ډېر خلک ډېر عبادت گزار او ډېر منځ گزار او ډېر روزه دار او ډېر تلاوت گزاري او چې چرته معمولی غوندي د انسان نه غلطي وشي معافي نه کوي، منتونه زارې ورته کوي، منتونه زارې ورته کوي، معافي ورته نه کوي. لیکن ډېر خلک داسې دي چې هغه تور شي کنه حیران بشي، یو ډېر غټ سړی دی بل په دې علاقه کې وخت نه خبره ده، ډېر خوشي خبرې پسې کړې وي او چې کله کیس ختم شو غلانجه ختم شو نو سار وختي ما پسې راغی، ما ته ویل چیرې هغه سړی خو ما نه پرېږدي. ما ورته ویل چې تا دا مخکې خبرې کولې دا سوچ دې کړی و چېرې دا څه وایم بس غلطي شوې ده. نو ما چې اوس هغه پرېږدي نو زه څه وکړم؟ ویل نه ستا نه بغیر څه نه کېږي، ته ما سره لاړ شه، ته بیا دا منې یا نه که نه. خلکو په نظر کې هغه سړی خوشه سړی دی، خو چې زه ور مخامخ شوم که نه او ما ورته خبره کوله بس وایي چې وشوې ته راغلې خبره ختمه شوه، ما معاف کړی دی و زما ورور یې بس ځه. یعنې دې ته ویل کېږي مسلماني. دا نه ته مینتونه کې جرګې او جرګې او جرګې او جرګې او جرګې، دا خو ورورولي نه شوه، دا مسلماني نه شوه. زړونه پاکول غواړي. الله تعالی ته چې کومه دې ګنده زړه ګوره معتبر نه دی، الله تعالی ته زړونه معتبر دي، صفا زړونه ته معتبر دي. دا صفت په صحابو کې موجود و چې په صحابو کې د معافي ماده زیاته وه، د دې صفای ماده پکې زیاته وه. په دې وجه باندې چې کله به داوی مسله رااله نو بس سیده به یو بل ته معافي کوله، دا یې پکې نه ویله چې تا ما ته دا ویلي دي یو ګیلې او شکوې، بس ګیلې شکوې ختم شي که نه، اوس خبره رااله که نه، اوس خبره د معافی ده. نو اصل خبره همداره چې ګورې دا اختر دا د معافی اختر دی، دا د ورورولۍ اختر دی، دا د صله رحمۍ اختر دی، دا د یو بل سره د مواسات او د ښه کولو اختر دی. صدقة الفطر دا اختر نه مخکې چې ته چاله ورکې د دې مقصد سره، د دې مقصد دا دی چې ستا دا کمزوری رور، دا کمزوری مسلمان رور دی، دا ستا سره په دې خوشحالي کې شریک شي. کومه خوشحالي چې ته کې چې په دې کې ستا سره شریک شي. د دې وجې نه صدقة الفطر چې د هغې دپاره څه شو مقرر شو چې د اختر نه مخکې چې کومه دی دا ورکړه د خپل رور مسلمان ته، غریب پکې مه وایه، د خپل رور مسلمان ته ورکړه. او ټیک ته چې اصول ولداري چې دا به ورکړې چاله، دا به هغه چاله ورکړې چې بېوسه وي، خو لیکن خبر هم داره چې رور مسلمان له ورکړه چې دا رور مسلمان ستا سره په دې خوشحالۍ کې څه شي شریک شي. نن مونږ دا سوچ او فکر چې دا نه لرو، دا سوچ او فکر راوستل پکار دي چېرې مونږ د یو بل سره رورولي، د یو بل سره مساوات په اسلامي اصولو باندې راولو او مونږ یو بل ته سپک ونه ګورو، د عزت په نظر ورته وګورو. راځئ نن چې دی خپل زړونه پاکو، نن توبه وباسو. نبی علیہ السلام فرمایي د اختر په مانځه کې او چې سړی مونځ ته حاضر شو لاس یې اوچت کړه په مخ یې راښودله، د زړه د اخلاصه دعا وکړه هر څه ورته معاف دي. راځئ نن مونږ هم چې دی نو دغه عهد وکړو، نن د خپل زړونه پاک کړو، نن د ګناهونو توبه وباسو، نن د پردي حقوق چې چا والی دي یا ورسره یې د هغې د ادا کولو کوشش وکړو. نن د چا زړه چې کوم چا دردمند کړی دی نن وایي چې مونږ زه دا خوشحاله کوم د هغې نه معافي غواړم. دې ته نه ویلی کېږي زړه نه ډک پک راغلی جومات ته سهار وختي مونځ کوم د اختر مونځ کوم، ډک پک راغلی او ډک پک وځې، تک تور راغلی او تک تور وځې، زړه دې زنګ راوړي دي او زنګ یې وباسې، نه زړه دې پاک کړه، د دې عاد ته راشه چې زه نن هر څه پرېږدم، دې ته مسلمان وي. په بل ځای کې څوک د چا په کار نه راځي، په آخرت کې قسم دی هېڅوک په کار نه راځي، پلار په کار نه، یوم یفر المرء من اخیه و امه، نه به پلار په کار راځي، نه به زوی په کار راځي، نه به دوست په کار راځي، نه به ښځه راځي، نه به خاوند راځي. هر یو سړی نفسي نفسي ځان له ځان نه وي، که څه کې په دنیا کې به کې یو سړی د چا په دنیا کې په کار رانغی، په آخرت کې هېڅوک د چا په کار نه راځي. یوه نیکي څوک چاله نه ورکوي، یوه نیکي
نه پلار ورکوي، نه مور ورکوي، نه زوی ورکوي، نه ښځه ورکوي، نه خاوند ورکوي. نور خو دا پرېږده لرې رشته دار، هغه نږدې رشته دار چې کوم یو بل نه به صحیح هغه به منتشري بېزاره به وي، هر یو سړی به چغې وباسي، د انفراد چغې وباسي، نفسي نفسي نفسي. لیکن چې څه کې په دنیا کې به کې ښېګړه کې په دنیا کې به کې، په آخرت کې څوک معافي نه کوي. په آخرت کې هر یو سړی خپل حق غواړي، لیکن په دنیا کې چې تا معافي وکړه نو تا ته به ستا د حق بدل دا به څو چنده زیات چې کوم ملاویږي. لیکن دنیا کې د صفت به ځان کې پیدا کړه. نن معافي په کار ده چې یو بل ته وکړو، نن رولولي په کار ده چې یو بل سره وکړو، نن اسلامي اخوت په کار ده یو بل سره وکړو، نن مواسات په کار ده چې خپله نوڼۍ د بل سره نیمه کړو، دې ته مواسات وایي چې خپله نوڼۍ ورسره نیمه کړو. نن موږ خپلې نوڼۍ نیمولو ته تیار نه یو، نو بیا داسې کامل مسلمانۍ ته هم ته تیار نه، نن ته معافۍ ته تیار نه، بل به هم تا ته معافي نه کوي. تا به هم پردي حق والی وي، تا سره هم څه کوتاهیانې موجودې وي، ستا سره هم څه ګناهونه موجود دي، د چا حقوق به در سره موجود دي. دا په زړه کې به هم الله درد نه پیدا کوي تا ته معافي وکړي. خو که فرض که ته نه معافي وکړي نو د بل په زړه کې به هم دا درد څه شي، دا به پیدا شي، تا ته به معافي وکړي. راځئ نن په خپل زړه کې درد پیدا کوو، نن په خپل زړه کې دا سوچ پیدا کوو، دا خپل زړونه صفا کوو. نن چې دی توجه سره الله ته معافي غواړو چې پروردګاره ما معاف کړې، او چې چا زما څه کړي دي ما هغه معاف کړه، ما ورته معافي کړې ده، که غیبت یې راله کړی، که چغلي راله کړې ده، که نور څه ویلي دي، پروردګاره ما معاف کړه. او که بیا هم انسان نه قلاریږي، د معافۍ نه بعد هم نه قلاریږي، بس الله ته پرېږده، سپین نیت ته پرېږده، زمانې ته پرېږده چې الله ته دې پرېښودلو، زمانه به ووایي چې سپین نیت ته دې پرېښودو، الله به ووایي په خپله به والی کېږي. کله چې یو سړی د بل ذلت کوشش کوي، هغه د در عزت کوشش کوي. یو سړی چې کوم دی هغه بل تر معافۍ کوشش کوي، او دی د معافۍ په ځای باندې هغه ته تکلیف رسولو کوشش کوي، نو په دې مه خفه کېږه. کم خلکو چې دا کارونه کړي دي هغه د دنیا نه ذلیل او رسوا تللي دي، ذلیل او رسوا. او کم خلکو چې هغه د معافۍ لاره خپله کړې ده هغه عزتمند تللي دي، او د بېعزتي به دې نه ده میلاو شوي، هغه عزتمند شوي دي. نو مونږ به عزتمند شو که به مونږ کې د معافۍ څه راشي، صفت راشي. په دې وجه باندې دا یو څو خبرې مختصر خبرې د دې اختر سره دي چې د اختر معنا ده خوشحالي، د خوشحالۍ معنا دا ده چې موږ معافي وکړو، یو بل معاف کړو، د یو بل سره ښېګړه وکړو، زړونه صفا کړو. راځئ نن زړونه صفا کوو.